نو دا چې ما په غیږ کې راوسته کور طرف ته روانم نو دا ما ته وایي چې بابا زه به اوس مړه کېږم. دغه ټایم ډېر ګران و لکه د اسمان چې د چا په سر باندې راخلاص شي. پیسې مه راکوئ خو زما علاج وکړئ چې زه د مرګ نه بچ شم. زه داسې روان یم زما زه راړتاوه شم په زنګونانو مې دړې بیا ګرځېدې نه شمه. بیا زما باندې چې تبه راشي زما په بدن باندې داسې سوسنې ټاکې راشي ګرځېدې زه نه شم په ما باندې چې تبه راشي. بیا زه 10 ورځې په کټ کې پرته یم زما 104 تبه وي. بیا زما له پلار دومره وس نه کېږي چې ما له دا علاج وکړي. ډاکټران ډېرې زیاتې پیسې غواړي. زما خدا ارمان و چې زه اسکول او مدرسه ووایم قرآن سبق زه ووایم. په ما باندې داسې بیماري راغله چې زه قرآن سبق او د اسکول سبق په ما باندې بند شو. چې د اسکول او د قرآن سبق په ما باندې بند شو زه ډېره خفه وم. ما ملګرو ته مې نه پرېږدي لوبو ته ما نه پرېږدي کور کې یوازې ناسته یم خوریانو سره لوبې نه شم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالرحمن دی. زه رسواد مدین سره تعلق ساتم. دا زما لور د ماریا رحمان 16/2012 باندې دا په دې بدن باندې د دې چاپونه جوړ شو. زه هسپتال ته لاړم نو هسپتال کې راته ویل چې دا الرجي ده. د دې علاج موږ روان کو یو هفته چې تېره شوه هلته کې د انجیوز والا یو ډاکټر هغه راته ویل چې دا د مینګورې ته بوځه او دا الرجي نه ده دا څه بل څه مسله ده. زه چې هلته کې رالم انور لیبارټري ټول نه مشهوره لیبارټري ده په هغې کې زموږ ټسټونه وشو نو هغو ما ته ویل چې دا تلیسیمیا ده بلډ کینسر دی. هغه ټایم ډېر ګران و. ما ته ویل چې د 12 بجو نه مخکې دې ته 4 ډراپه زیړه وینه پکار ده که نه چانسز نشته. مازدیګر 7 بجې وې ماسخوتن ټایم و او 12 بجې ټایم یې راکړی. نو دا چې ما په غیږ کې راواغسته کور طرف ته روانم نو دا ما ته وایي چې بابا زه به اوس مړه کېږم. دغه ټایم ډېر ګران و لکه د اسمان چې د چا په سر باندې راخلاص شي. هغه ټایم ورو ورو تېرېدو بیا د هغه ځای نه مونږ اسلام آباد ته لاړو. اسلام آباد کې راته هغه وویل چې دې له د ملا اپرېشن وکړه. دا ورو ورو چې دا لاړ شو ورو شو زه په خپله د اړیمار مزدورګار سړی یم. دا خبره ورو ورو زما د رینج نه وته. هغو راته وویل چې دا آی ټي پي ده دا بلډ کینسر نه دی خو د دې دپاره یې راله دوایانو چټ ولیکو. دا چې سټور ته ورغلم نو د 24.5 لا ګروپو 40 ګولۍ وي او 40 انجکشنې وي. نو ډېره ګران ټایم و ډېر سخت ټایم و چې لکه سړي سره 200 روپۍ به جیب کړي او هغه ته 45 لکه روپو دوایانې ولیکلی شي. د هغې نه په دې خوا باندې خپل بچي دپاره خپل رور مسلمان ته لاس نیول دا ډېر ګران کار دی. الله دې بچا هم نه راولي چې دا 8م کال دی او زما یوه منډه ده د کور چې څه قیمتي شیزونه وه ټول ما خرڅ کړلي. کور د کرایه دی 5 بچي مې دي دا مې مشرۍ لور ده. اوس د دې وخته پورې ما د دې څه علاج ما کوو خو چونکې زه اوس په خپله د غوازي نه راتاو شوی یم زما پختې خرابې شوي دي زه د اړې مزدوري نشم کولی. زما لوم ماریا دی دا زما پلار دی. زما 5م کال چې په ما زه بیماره شوې یم. دا 8م کال دی زما پلار چې په کور کې بکسونه ډبل بیډ سم و هغه زما پلار په ما باندې خرڅ کړو ما له یې په علاج وکړو. او اوس ډاکټران ډېرې زیاتې پیسې غواړي. زما پلار ډېر بېوسه دی. زما د پلار سره هغه پیسې نشته. ورور زمونږ نشته. زه د ټولو مشره یم. زما پلار دیاري مزدوري کوله راړتاو شو وپوښتئ ماتې شوې. زما پلار دیاري مزدوري نشي کولی. زما پلار به دا پیسې د کوم ځای نه پیدا کوي. زما د لور مکمل پیل دی دا 14.5 لکه روپو تش ټسټونه دي. زما چې څه وس و منډه ترړو ټول پاکستان کې ما یو ځای نه دی پرېښی. د هر اسپتال د هر سرجن چې کوم دی زما سره دا فایلونه د هر څه د هغه پراته دي. اوس د دې نه مخکې زما نور طاقت نه راځي او نه دا انجکشن آی جي ایموګلوبولین انجکشن دي دا سرکاري په یو ځای کې نه میلاویږي. بېنظیر بټو هسپتال کې ما 47 ورځې تېرې کړې هلته هم څه نشته. چې کوم ځای NIBD کې سیول کې جنا کې پیمس کې یو هسپتال ما نه دی پرېښی. اوس د دې د علاج چې کوم دی سره 22 لک روپۍ پورې ما خپل له وس مطابق د یا وروڼو مسلمانانو په مدد سره ما منډه ترړه وواله کور څیزونه خرڅ کړي. دا 22 لک روپۍ علاج پوره شو. اوس 15-14 لک روپۍ د دې په علاج باندې نورې راځي. په پیره باندې په ورځ کې پته نه لګي د دې 104 ته به راځي. 10 ورځې 15 ورځې هغه په ځای ولاړئ. خوراک د دې بني ګرځېدی بني دا زه په هغې کې ګرځوم نو زه خو دومره وزن نشم برداشت کولی. دا خو د 14 کالو ده د 8م کال د دې د بیمارۍ دی. سرکاري په یو ځای کې هم دا علاج نشته. د دې مخکې د زیړه او سپینه وینه سوځېده او اوس چې کوم دی د دې دا وینه اوبه شوې ده
په غاښونو باندې په پوزه په کوم ځای نه چې ویښته وخي چې د هغه ځای نه هم راوځي. زما سره دا ټول ډاکومنټس موجود پراته دي. یو مسلمان ورور ته لاس نیول دا ډېر ګران کار دی، خو چې انسان مجبوره شي ډېر د مجبورۍ نه بیا انسان د بل انسان مخې ته ودرېږي. دا د الله طرف نه د امتحان دی. په دې اشتهال باندې د الله پاک لږ لږ شکر دی. خو څه چې ستاسو د وس نه کېږي خاص د الله د رضا لپاره زما د دې لور سره وکړئ چې دا خپل مدرسه او سکول پې دغه کړي. زه داسې روان یم، زه راړتاوه شم په زنګونانو مې دړې بیا ګرځېدې نه شمه. بیا زما باندې چې تبه راشي، زما په بدن باندې راشي سوسنې ټاکې راشي، ګرځېدی زه نه شم په ما باندې چې تبه راشي. بیا زه 10 ورځې په کټ کې پرته یم، زما 104 تبه. بیا زما له پلار دومره وس نه کېږي چې ما له دا علاج وکړي. ډاکټران ډېرې زیاتې پیسې غواړي. زما خو دا ارمان و چې زه سکول او مدرسه ووایم، قرآن سبق زه ووایم. په ما باندې داسې بیماري راغله چې د قرآن سبق او د سکول سبق په ما باندې بند شو. چې د سکول او د قرآن سبق په ما باندې بند شو، زه ډېره خفه وم. ما ملګرو ته مې نه پرېږدي، لوبو ته ما نه پرېږدي. کور کې یوازې ناسته یم، خوریانو سره لوبې نه شم کولی. سکول ته مې نه پرېږدي چې لکه میستې ونه واخیسته سره ونه لګي. ستا چې کوم ځای وینې شي نو هغه بیا وینه نه بندوي. زما وینه به پیله سوځېده او اوس داسې اوبه شوې چې څه ځای وینې نه پای راوځي. دا څو ورځې مخکې زما دا شروع شو د په وورۍ مې په مخه وینه راځي چې څه سره م لګي. ګوته ورسره رګي، زما په وورۍ باندې وینه راځي. زه خپل مشرانو ته دا اپیل کوم چې څوک زما د بیمارۍ علاج دغه کولی شي، زما د پلار نه تپوس کولی شي په رابطې باندې. که څه لاس اخلاص ما سره کولی شي خیر دی، مونږ پیسې نه غواړو. ما له پیسې مه راکوئ، خو زما علاج وکړئ چې زه د مرګ نه بچ شمه. لکه هر ماښام په دواګانو کې به زه تاسو یاد ساتم. زما دا علاج چې پوره شي، زما دا علاج ماله وکړئ چې زه خپل علم او مدرسه ووایم. زه ډېره زیاته خفه یم. هر ماښام زه الله ته په ژړا شم، یا الله تا دا زه په کم امتحان کې اچولی یم. خلک چې ناجوړه شي، هفته بیماري، میاشت بیماري، زه الله پاک په داسې امتحان کې اچولی یم. زما داسې بیماري ده، دا زما دا بیمارۍ اتم کال دی. زما بیماري نه ښه کېږي، کله په یو هسپتال کې، کله په بل هسپتال کې. زما دا غټ ارمان دی چې زما وروڼه ما سره لږ لاس اخلاص وکړي، زما دا بیماري چې دا علاج مې وشي، چې زه خپل سکول او مدرسه ووایم چې زه علم وکړم. زما دا ډېر غټ ارمان دی. مونږ خو الله سم دا امتحان راوستی دی. زما زړه وایي چې الله دې په هېڅ چا هم دا امتحان نه راولي. زه خپل حالات چې څومره مثلا وروڼه دي، بایګان دي، په دنیا په ګوټ ګوټ کې په کم ځای کې هم دي. که څوک زموږ سره خپل د وس مطابق لاس اخلاص کولی شي، یا څوک د دې بیمارۍ متعلق زمانه څه خبر کول غواړي چې دا څه مسله ده څه نه ده، یا زموږ د علاج څوک کولی شي. زموږ دا مطلب نه دی چې بس موږ له روپۍ راکوي. چا د روپو وس کېږي چې د ټکټ وکټ او دې منډې ترړي، د چا څه کېږي هغه پکار دي. زما نمبر زه تاسو ته وایم که په دې باره کې دغه کوئ، او که څوک زموږ سره لاس اخلاص هم نشي کولی، مدد هم نشي کولی، نو زمونږ دا ویډیو دی هغه ځای ته ورسوئ چې د کوم ځای نه د دې ماشومې علاج وشي، چې د دې مصیبت نه الله پاک موږ دمه کړي. ډېره ګرانه ده یار یو مسلمان بل مسلمان ته ناس نیول. زما نمبر دی 0344 84 32 215. نور دې نه څه ووایو، بس الله دې پکې خیر واچوي.